अस्सलाम वालेकुम ज़मा ګرانو مینه والو او ډیر قدرمندو زما طرف نه تاسو د پرا یو ځل بیا هر کله وایم تاسو ته په دې کورس لیکچر نمبر 3 کې نن د مونږ دریم لیکچر دی او نن به مونږ وایو په دې کورس کې به مونږ ان شاء الله په دې لیکچر کې به مونږ ان شاء الله نن وایو نن چې زمونږ کوم ټاپک دی کې به مونږ نن وایو د ډیټا ټایپ څه ته وایي څنګه ما تاسو سره وعده کړې وه چې ډیټا ټایپس به مونږ وایو او بل به مونږ وایو چې رولز فار نیمینګ ویریبلز دا مطلب دی چې مونږ ویریبلز باندې کم کم نمونه کېښودلی شو او کم کم نمونه چې کوم دي مونږ ته الاؤډ نه دي نو اول مونږ سټارټ کوو د ډیټا ټایپ سره او د ډیټا ټایپ سره چې مونږ سټارټ کوو نه اول به تاسو ته د پریویس لیکچر نه یو لږ باندې یو حصہ راوړم او دغه چې څنګه مونږ ډیسکس کړي وو چې مونږ سره ویریبل څه کې ویریبل مونږ سره یو پلاټ نیسی پلاټ کې مونږ ډیفرنٹ ډیټا ټایپ سٹور کولی شو او ما تاسو ته ویلو چې ډیټا ټایپس نمبر کې دلی شي ایمیجز کې دلی شي ویډیوز کې دلی شي ټیکسټ کې دلی شي نن ورځ مونږ د ویډیو د ډیټا ټایپس باره کې لږ باندې تفصیلی خبره کوو او هغه خبره دغه څه ده چې زه به تاسو ته ډیفرنٹ ډیټا ټایپس ښیم او دا به هم ته ښیم چې مونږ په پروګرامینګ لینګویج کې هغه ډیټا ټایپ ته څه وایو او هغه مونږ څنګه ریپرزینټ کوو او څنګه مونږ هغه شو کوو څنګه مونږ هغه لیکو نو زه به دلته ولیکم چې ډیټا ټایپ نوم ډیټا ټایپ نیم دلته به ورسره مونږ ولیکو چې اگزامپل او دلته به مونږ ولیکو چې ډسپلی یا شو in programming language. It's a simple لیکم PL دی مطلب دی programming language. ها نو اول زمونږ سره ډیټا ټایپ دی چې هغې ته مونږ وایو نمبرز په نمبرز کې زمونږ سره راځي هول نمبرز اوکې په نمبرز کې زمونږ سره راځي انټیجرز نه زما مطلب دغه دی چې تاسو سره چې کوم راځي پلس ماینس 1 پلس ماینس 2 پلس ماینس 3 دغه چې څونه نمبر دي مطلب یا پلس 5 یا ماینس 45 دغه څونه نمبر چې دي ته مونږ وایو انټیجرز او د کې 0 عمر دي نو دا زمونږ سره د اگزامپل انټیجرز او په پروګرامینګ کې دي ته مونږ سمپل وایو انټ اوکې انټیجر ته مونږ سمپل وایو انټ دویم قسم ته نمبر زمونږ سره راځي چې زمونږ وایو ډیسیملز د ډیسیملز نه اصل کې زمونږ مطلب دغه وي چې هغه نمبر چې کم کې مونږ سره اشاریه راشي چې کم کې مونږ سره پوینټ راشي نو هغه اگزامپل د کېدلی چې تاسو یو نمبر راغو سپوز 0.5 یا تاسو راغو 55.7 نو دغه چې څونه نمبر دي کم کې چې اشاریه راځي دي ته مونږ وایو چې ډیسیملز نمبر او دغه مونږ په پروګرامینګ لینګویج کې دي ته مونږ وایو او د مونږ ریپرزینټ کوو د فلوټ نه FLOAT فلوټ انټیجر سمپل نمبرز چې کم دي کم کې چې اشاره نه وي هغه ته مونږ وایو انټ او چې کم نمبر کې اشاره دی هغه ته مونږ وایو فلوټ دا ډېر اسان دي ډېر انتهایی اسانه هوپ چې تاسو په دې باندې پوهیږئ او دینه علاوه زمونږ سره نور چې کم نمبر چې کم ډیټا ټایپ سي هغه دي زمونږ سره یو شو زمونږ سره نمبرز او دویم شو زمونږ سره سټرینګز سټرینګ نه زما څه مطلب دی سټرینګ نه زما مطلب دا دی چې هغه هر یو سنټنس یا هر یو لفظ هغې ته مونږ وایو سټرینګ دې کې مونږ سره راتلی شي ورډز او دې کې مونږ سره راتلی شي سنټنسز ایټسیکټرا نو د ورډ نه څه مطلب دی زما ورډ نه زما دا مطلب دی چې ایپل زما سره یو ورډ دی نو دې ته مونږ وایو چې دا مونږ سره سټرینګ دی او زه داسې هم ویلی شم چې آی لو پاکستان نو دا زمونږ سره یو جمله ده ٹھیک ہے دا زمونږ سره یو جمله ده او دې ته هم مونږه سټرینګ وایو دا مونږه څنګه شو کوو په پروګرامینګ لینګویج کې مونږ دې ته سمپل وایو STR په پروګرامینګ لینګویج کې هم مونږه دې ته وایو سټرینګز او ریپرزینټ کوو یې مونږه د STR نه STR څنګه چې انټیجر د فرست درې نومونه مونږ کړي وو انټ او د ډیسیمل لپاره مونږ وایو فلوټ دغه شان سټرینګ لپاره مونږ وایو سټرینګ یو زمونږ سره یو بل ډیټا ټایپ دی چې هغې ته مونږ وایو بولین ډیټا ټایپ بولین ډیټا ټایپ نه زموږ دا مطلب دی که تاسو ته تاسو مې بي چېرته کتلی چې مونږ سره بعض اوقات داسې سچویشن راشي چې هغې کې زمونږ سره دوه چایسیز وي یا مونږ وایو چې ها یا مونږ وایو چې نه
نو د ها یا نه دپاره زموږ دپاره بولین ویریبلز دي هغې ته مونږ وایو بولین ویریبل او دغې مونږ سره ټایپ دي دوه ټایپ دي مونږ سره صرف یو دی ټرو او یو دی فالس مطلب یا به دا ټرو وي مطلب یا به ها کې جواب وي یا به نه کې جواب وي نو دې ته مونږ وایو بولین ویریبلز او دغې مونږ په پروګرامینګ لینګویجز کې دې ډسپلی داسې کوو چې بول اوس په دې تاسو زه اگزامپل هم درکوم دا یو ولا اگزامپل به تاسو ته درکوم او په کوډینګ کې به تاسو ښیم او بیا به تاسو ته دا هم ښیم چې دې ولا چې کوم ډیټا ټایپ دی هغه مونږ څنګه معلومو نو تاسو د پر اوس یو خوشخبری ده هغه خوشخبری دغه دی چې په پایتن پروګرامینګ لینګویجز کې پایتن پروګرامینګ لینګویج کې تاسو د پر د ویریبل ډیفاین کولو ضرورت نشته دغه زما د مطلب دی که تاسو دلته کې اولی کوي کنه چې نمبر suppose equal to 23 نو 23 زمونږ سره څه شی دی 23 زمونږ سره کوم ډیټا ټایپ دی یس 23 زمونږ سره د انټیجر ډیټا ټایپ دی اته مونږ ویلی شو چې په پروګرامینګ لینګویجز کې چې انټ اوس دغه چې کوم دی کنه د ویریبل اتوماتیکلی تا انټیجر ډیفاین کو دته به اوس مونږ وایو دی ویریبل ډیټا ټایپ ته به مونږ وایو چې دا یو انټیجر ډیټا ټایپ دی او پایتن اتوماتیکلی تا دا انټیجر ډیټا ټایپ درکې داسې لینګویجز هم شته چې باغې کې به ته ورته وایي چې زه دا ویریبل لیکم او دی ویریبل کم چې ټایپ دی او ته اول ورته ښایي څنګه سپوز دا زمونږ سره سی پلس پلس یو لینګویج دی پروګرامینګ لینګویج کې کې به ته دلته کې ورته لیکې چې انټ number is equal to 23 نو په سی پلس پلس کې به ته داسې ورته لیکې چې انټ مطلب ته به ورته ووایي چې زه یو انټیجر ویریبل جوړوم او هغې نوم د نمبر ای کې زما 23 سټور کو خو پایتن تا ته وایي چې مړه پرېږده مړه زه تاسو دپاره کار اسانوم ته ما ته بار بار د لیکنې ضرورت نشته زه به په اتوماتیکلی به په خپله باندې چې کله ته دلته کې څه ویلیو ما ته راکړې زه به دې نه ځان په خپله پوهېږم چې تا ویریبل ډیټا ټایپ کم دی نو دغه شانې که زه تاسو ته دلته کې ولیکم چې let me remove this دلته کې زه اوس ولیکم چې نمبر is equal to 23.5 نو 23.5 کم ډیټا ټایپ دی 23.5 زمونږ سره فلوټ دی چې څنګه مونږ اوس په پریویس لږ وخت مخکې وایي چې دا زموږ سره ډیسیمل نمبر دی نو ډیسیمل نمبر ته مونږ په پروګرامینګ کې فلوټ وایو نو پایتن ته به اتوماتیکلی پته ولګي چې دغه ډیټا ټایپ چې کوم دی دا د یوزر چې کوم دی د حسن چې کوم دی دا ډیټا ټایپ جوړ کو او د کې 23.5 سٹور کړو په دې ویریبل کې او د ویریبل چې کوم دی دا فلوټ ډیټا ټایپ دی دغه شانې که زه دلته کې یو هغه ولیکم چې چوایس زما یو ویریبل د هغې نوم دی چوایس او هغې کې زه سټور کوم ټرو نو دې مطلب به دی پایتن ته به اتوماتیکلی پته ولګي چې دا چې کوم دی دا ویریبل چې کوم دی دا کم ډیټا ټایپ دی او سوچ وکړئ تاسو دا ما وښیل چې ټرو فالس خپل یو ډیټا ټایپ دی لږ سوچ پې وکړئ یس دې ته مونږ وایو بولین ډیټا ټایپ بولین ډیټا ټایپ مونږ سمپل په پروګرامینګ په پایتن کې مونږ دې ریپرزینټ کوو د بول نه نو اتوماتیکلی به پایتن ته پته ولګي چې د کس د حسن چې کوم دی زما سره یو ویریبل ولیکو او یې کې ټرو ویلیو چې کوم دی سٹور کړله نو او سیملرلی که زه دلته کې ولیکم چې نیم ما یو ویریبل جوړ کو نیم او هغه کې ما سٹور کو سپوز حسن از ا پاکستانی ٹھیک شو نو دغه یو سنټنس دی نو اوس په پایتن ته اتوماتیکلی پته ولګي چې دا یو سنټنس نو دا به زه سټور کوم څنګه به سټور کوم یس دا به دا سټور کوم ایس ټي آر سره مطلب دا زموږ سره سټرنګ دی نو زه به پایتن ته به اتوماتیکلی دا پته ولګي چې د حسن چې کوم دی یو سنټنس ولیکل حسن از پاکستانی او دغه ماته وایي چې دا سټور کا ځان سره په کمپیوټر میموري کې سټور کا نو اوب زه څنګه سټور کوم پایتن به اتوماتیکلی هغه په سټرنګ ډیټا ټایپ کې سټور کی نو تا اول دلته کې لیکنو ضرورت نشته چې څنګه سی پلس پلس کې تاسو ما اول وې دغه شاید ویریبل په سی پلس پلس کې لیکنو ته به دغه څه لیکي ته بدلته کې ورته وایي چې ایس ټي آر string او دلته به ته ولیکې چې نیم او بیا به ته ورته ولیکې حسن از پاکستانی ٹھیک شو نو دغه شان دغه string بار بار لیکنو نه انټیجر لیکلو نه فلوټ لیکنو نه یا بول لیکنو نه تاسو پایتن خلاصي نو دې د وجه نه مونږ پایتن چوایس کړی دی چې پایتن ډیر آسان دی او تاسو ته ډیر فیسیلیټیز درکوي نو پایتن ته اتوماتیکلی پته ولګي چې د کس چې کوم دی کم ډیټا ټایپس لیکلی دی ښه اوس په یو بل هغه باندې لږ کوم لږ باندې خبرې کوو هغه دغه دی
چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا کوم ډیټا ټایپ دی؟ آیا داسې څه میتھډ شته چې هغې سره زه ویریفای کړم چې پایتن ته په ریلي کې پته لګي چې اوس که سپوز دا ما یو ډیټا ټایپ ولیکو چې نیم حسن، نو دا به زه څنګه ویریفای کوم چې پایتن ته پته ولګېده چې دا یو سټرینګ ویریبل دی؟ یس د دې پر خپل میتھډ دی. هغه میتھډ دغه دی چې تاسو به ولیکئ ټایپ یو کمانډ دی. ټایپ کې به دننه د خپل ویریبل نوم ورکئ. دلته کې تاسو نوم ورکړئ ټایپ اینډ نیم. نو تاسو د به پایتون وښیي چې دغې ویریبل دغه نیم چې کوم ویریبل مونږ ډیفاین کړی دی هغې نوم د نیم دغې کم ډیټا ټایپ دی. راځئ چې لږ تاسو ته په کوډینګ کې وښیم چې دا په رښتیا باندې داسې کار کوي که نه کوي. دلته کې به مونږ ولیکو چې نیم او زه به ولیکم حسن، نیم حسن. اوس که زه دا وایم چې ماته دا وښیي چې دا کم ډیټا ټایپ دی، مونږ ته خو پته ده چې دا ډیټا ټایپ دی سټرینګ، ځکه دې کې یو ورډ دی، یو نیم دی پکې. او که زه دا ویریفای کوم نو زه سمپل ویریفای کولی شم. پرنټ زه ولې لیکم؟ پرنټ همیشه دپاره پرنټ کم کمانډ چې دی هغه چې ته څه هم ډسپلی کول غواړې، مطلب دلته کې ښویدل غواړې، نو دې دپاره مونږ پرنټ کې دننه ته څه هم ولیکې او به دا تاسو ته په دې هغه باندې کنسول باندې په دې شیز باندې به تاسو ته هغه ښکاره شي. نو دلته به زه ولیکم پرنټ او څنګه تاسو ته ما وښویل چې ټایپ کې به دننه زه ورکړم نیم. پرنټ ټایپ او نیم. نو دا ټایپ او نیم چې کوم دی دا به مونږ ته راکړي چې دا ویریبل چې کوم دی کم ډیټا ټایپ دی. اوس که زه دا رن کړم تاسو ته دلته کې وګورئ ستاسو سره به دلته کې پایتن وښیدو چې ما ته جي پته لګېدلې ده چې تاسو سټرینګ لیکلی دی. اوس په دې ځای باندې حسن په ځای باندې که زه دلته کې ولیکم 23 او زه دا بیا رن کړم، ټیک دی، که زه دا بیا رن کړم نو دلته کې به ماته راشي لیټ می رن اټ. دلته کې اوس ماته راغل انټ. نو پایتن ته اتومیټیکلی پته ولګېده چې دا انټیجر دی. سیم از د کیس که زه دې نه جوړ کړم 23.5 چې دا دغه ټایم باندې د مونږ سره یو ډیسیمل دی. نو ډیسیمل ته مونږ پایتن کې وایو چې فلوټ. او که دا اوس رن کړم تاسو دلته کې ښکاري فلوټ. نو دا پایتن ته نو دا ثابته شوله چې پایتن ته د لیکلو ضرورت نشته چې ته ورته ولیکې انټ نیم او بیا مخته هغه. نو پایتن ته اتومیټیکلی پته ولګي چې تا کم ډیټا ټایپ چوز کړی دی او هغه هغې مطابق ځان سره کار کوي. نو آی هوپ چې تاسو ته د دې پته ولګېدله چې پایتن چې کوم دی هغه اتومیټیکلی ډیټا ټایپ سټور کوي او د ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه کم دی او هغه مونږ څنګه لیکو. ښه، اوس راځئ چې مونږ راشو په هغې شیز باندې چې کوم زمونږ ډېر ویټ ورته وکړو هغه دی زمونږ سره رولز څه دي، د ویریبل لیکنو رولز څه دي. مونږ سره رولز فار نیمینګ ویریبلز، نیمینګ ویریبل. نو چې کله هم ته ویریبل لیکې هغې څه رولز دي، ځنه نومونه چې کوم دي هغه تا ته الاوډ نه دي. نو هغه اوس راځئ چې مونږ هغه ویریبل باره کې لږ باندې د رولز چې کوم دي دا مونږ سټډي کړو. خو هغې نه اول تاسو ته لږ یو شیز ښیم دغه دی چې تاسو دپاره د ایکول ساین چې کوم دی، ایکول ساین نه چې ته کله لیفټ سایډ ته لیکې هغه به ستا ویریبل نوم وي. سپوز دلته کې ولیکم چې نیم، نو دا زمونږ سره د ویریبل نوم دی. او د ایکول ساین رایټ سایډ ته چې مونږ څه لیکو هغه تاسو دپاره په دې ویریبل کې دننه څه ویلیو ده هغه وي. نو هغه ویلیو سپوز که زه ولیکو زما 23 نو دې مطلب دا شو چې زما سره دا زما کمپیوټر میموري ده، ټیک شو. او په دې میموري کې مونږ یو پلاټ واغستو، یو ځای واغستو، هغې ځای ته مونږ نوم ورکو چې نیم او هغې ځای کې دننه مونږ سټور کو 23 والا ویلیو، ټیک شو. نو دې دا مطلب شو. سیم از د کیس که تاسو دلته کې ولیکئ چې نیم حسن، نو دې مطلب به دغه وي چې تاسو په کمپیوټر میموري کې یو پلاټ واغستو، مطلب یو ځای مو ورته ونیسو چې څنګه د ویریبل کار دی او هغې ځای ته تاسو نوم ورکړو چې نیم او هغې کې دننه تاسو سټور کړئ حسن. نو دا ډېر سمپل دی. او یو بل خبره هم یاد کړئ، د پرنټ چې کوم دی، پرنټ کې چې ته کله داسې ولیکې چې پرنټ نیم، نو اوس به مونږ ته څه ډسپلی کېږي؟ اوس به مونږ ته دا ډسپلی کېږي چې په د نیم ویریبل چې کوم دی دې کې دننه څه دي، په دې کې دننه 23 دی. نو تاسو ته به په سکرین باندې وښایه شي چې 23 چې پرنټ نیم، نو تاسو ته به په سکرین باندې شو شي چې حسن. نو دغه د پرنټ کار دی. او یو بل شیز هم یاد ساتئ، د سټرینګ چې کوم دی دغه مونږ چې کله هم لیکو په د 2 اپوسټرافي کې دننه لیکو، ټیک شو. او که تاسو په پرنټ کمانډ کې دا زمونږ سره پرنټ کمانډ دی،
په print command کې دننه داسې ورکو apostrophe کې څه شي ورکو suppose ورکو name اوس که تاسو د print کې دننه داسې ورکو چې print name نو دغه به name دغسې direct print شي څنګه تاسو ته زه ښیم دلته کې که زه ورکمه چې print په دوه apostrophe کې دننه name او دا زه رن کړم نو دلته کې به تاسو ته وښایي شي name اوس زما سره یو ویریبل دی هغې هم نوم دی name او هغې کې دننه موږ 23 سټور کړی دی او که زه ورکمه name صرف ما ورکو name مطلب اوس ورسره هغه سنټنس والا apostrophe نشته دي اوس که دا زه رن کړم نو دلته کې تاسو ته ښکاري نو دلته کې تاسو ته ښکاري چې دا موږ ته وښیو 23 ځکه زموږ سره یو ویریبل دی چې دننه موږ 23 سټور کړی دی او کله چې زه پرنټ نیم ولیکم نو ماته 23 راکو اوس که زه داسې نیم ولیکم د پرنټ نیم په ځای باندې زه داسې ولیکم چې پرنټ نیم او بیا زه دا پرنټ کوم نو د دې دا مطلب دی چې اوس زه دې ویریبل ته کال نه کوم بلکې دا زما سره یو الګ یو سټرینګ دی نو چې کله هم دا زه رن کوم نو دا به ماته نو کله چې هم زه دا رن کوم لږ باندې مسټیک کله هم زه دا رن کوم ماته به دغه ښیي نیم ایز چې څنګه تا د دې اپوسټرافي کې دننه لیکلي هغه به تاسو ته ډایرکټ دلته کې ښیي نو دا فرق تاسو په دې باندې ځان پوهیږئ چې کله ته ویریبل نوم ورکې نو تاسو ته به هغه نوم ښیي که اپوسټرافي کې دننه تاسو څه هم شیز ورکړي هغه به تاسو ته ډایرکټ ښیي هغه به تاسو ته ویریبل بیا نه ښیي ځکه چې اپوسټرافي کې دننه تاسو سره سټرینګ وي یا لفظ وي یا تاسو سره پوره سنټنس وي نو دغه شیز کې فرق چې کوم دی تاسو زده کوئ او که زه دلته کې سپوز ورکړم چې حسن از پاکستانی نو ماته به دغه شیز ډایرکټ چې کوم دی هغه به دلته کې پرنټ شي دلته به وښایه شي تاسو دلته ښکاري حسن از پاکستانی سو دغه شیزونه ما چې تاسو داسې د اول دا کلیر کړم پرنټ کې دننه که ته اپوسټرافي کې دننه څه هم ولیکي هغه به ډایرکټ شو کېږي او که ته اپوسټرافي نه پکې ولیکي دلته کې اپوسټرافي نه وي نو بیا به ستا په ویریبل کې دننه چې څه دي په دې ویریبل نیم ویریبل کې چې دننه څه دي هغه به تاسو ته په پرنټ باندې شو کېږي نو اوس راځئ چې موږ لاړ شو د ویریبلز کوم رولز دي هغې ته هغه رول زموږ سره دغه دي اول رول دی زموږ سره چې A variable name must start with a letter or the underscore character. دې دا مطلب دی چې تاسو څومره ویریبل نومونه دي هغه به must او ډیر مطلب دا امپورټنٹ دی دې نه علاوه به تاسو کوډ کې ایرر درکوي دغه دی چې تاسو ویریبل نوم به سټ کیږي د یو لیټر نه مطلب دا دی A to Z څومره لیټر دي هغې نه به سټ کیږي یا د انډرسکور کریکټر انډرسکور دغه دی او موږ چې ورته وویو لکه سپوز اوس دې زه اګزامپل درکوم هغې اګزامپل موږ سره دغه دی چې ته داسې لیکلی شي چې نیم دا ټیک دی دا ویریبل نوم ته داسې هم لیکلی شي چې فادر نیم تاسو سره یو ویریبل دی تا نوم ورکو چې فادر نیم دا هم ټیک ده خو ته داسې نشي لیکلی چې ته ولیکې چې ون نیم نو دا نه دی لاوډ ولې دلته کې د موږ سره رول دی چې a variable name cannot start with a number تا څومره ویریبل دی هغه د یو نمبر نه سټارټ کېدلی نشي ستا ویریبل نومونه د نمبر نه سټارټ کېدلی نشي دا لاوډ نه دی حال به ته داسې لیکلی شي چې نیم داسې لیکلی شي انډرسکور سره لیکلی شي خو د نمبر سره ته یوه ویریبل سټارټ نشي اغستی یوه ویریبل نوم چې کوم دی هغه سټارټ نشي اغستی Okay, third rule is زموږ سره a variable name can only contain alphanumeric character and underscore AZ0 to 9 and ये वाला जैसे हम underscore هغې ته موږ underscore وایو نو دې کې ته اوس کتلی شي چې دا مطلب دی چې زموږ سره ویریبل نوم چې کوم دی هغه زموږ سره A نه د Z پورې چې کوم الفابیټ سي هغه کېدلی شي یا زموږ سره 0 نه 9 رسې نمبر کېدلی شي یا زموږ سره د انډرسکور چې کوم دی دغه دا کېدی شي دې نه علاوه سنټنس چې کوم هغه دي څومره هم سمبل دي سپوز دغه شو دغه یا دا سمبل چې کوم دي دا زموږ سره الاوډ نه دي ویریبل نوم کې اوکې او فورت چې کوم زموږ سره رول دی هغه دغه دی چې ویریبل نیمز آر کیس سینسیټیو او دغه ډېر امپورټنټ رول دی که تاسو یو ویریبل نوم ولیکو سپوز هغې نوم دی چې ایج او یو ا کې مو تاسو سټور کړئ 53 او یو بل ویریبل نوم ولیکو هغې نوم دی ایج هغې کې تاسو 25 سټور کړئ اوس که تاسو دغه ایج پرنټ کړئ نو دا به تاسو ته 53 درکوي او که دغه ایج پرنټ کړئ دا به تاسو ته 25 درکوي ولې ځکه چې زموږ سره ویریبلز چې کوم دي هغه زموږ سره کیس سینسیټیو دي کیس سینسیټیو نه مطلب دا دی که تا سټارټینګ کې کیپیټل
الفابet نه سٹارټ کو او بل ویریبل د سمال الفابet نه سٹارټ کو نو پایتون به وایي چې دا زمونږ سره د الګ یو جدا شیز دی او دا زمونږ سره یو جدا شیز دی. راځئ چې تاسو ته د اگزامپل هم درکم په کوډینګ کې. اوس که تاسو زه ووایم چې دلته کې زما سره یو ویریبل نوم دی سپوز هغه دی ایج او په دې کې زه د خلکو عمرونه سټور کوم. سپوز دې کې ما سټور کړی دی 25 او ما یو بل ویریبل هم جوړ کړی دی هغې دی ایج کې ما 53 سټور کړی دی. اوس اول به زه د بره والا ایج پرنټ کم او که دا پرنټ کم تاسو اوس ښکاري چې موږ ته دلته کې وښیو چې 25. اوس که دلته کې د ایج کې زه د ایج چینج کوم او کیپیټل ولیکم نو اوس به ما ته راکوي 53. دا ګورئ نو دې دا مطلب شو چې موږ سره پایتون چې کوم دی هغه په دې معاملې کې ډېر سخت دی. هغه دته ډیفرنٹ ویریبل وایي او دغې ویریبل ته به ډیفرنٹ وایي. که تاسو ولکې کیپیټل سمال هغه وي پکې لیټرز وي نو هغې ته به ډیفرنٹ وایي. نو دې دا مطلب شو چې ما سره که زه داسې یو ویریبل ولیکم ای جی ای دا به یو الګ جدا ویریبل وي او سیم از د کیس دغه چې کوم دی ای جی ای دا به یو بل ویریبل وي او دغه شانې دا چې کوم دی ای جی ای دا به بل ویریبل وي او داسې دا ټول ډیفرنٹ ویریبل دی. نو دې دا مطلب شو چې د کیپیټل او سمال لیټرز چې کوم دي هغه په پایتون کې ډېر امپورټنټ دي او دا ډېر معنا لري او دې سره به تاسو چې کوم دی ویریبل چې کوم دی هغه ډیفرنٹ کیږي. د موږ سره اخیری سټیپ دغه دی هغه دی چې some programmer uses an underscore in variable name to separate parts of the name such as father name. Otherwise we prefer capital sign notation such as father name to separate parts of the name. دا هم ډېر امپورټنټ هغه دی تاسو به هم دا کوئ چې کله تاسو پراپر پروګرامینګ شروع کړئ هغه دغه دی میبي تاسو ته یو ویریبل دی هغې کې دوه ورډ راځي. سپوز زه وایم چې فادر نیم نو فادر نیم که زه داسې ولیکم فادر نیم او دې کې زه سپوز چا فادر نیم سټور کړم سپوز امان الله ټیک دی نو دا الاؤډ نه دی. ولې زموږ سره په ویریبل د دوه ویریبل دي د منځ کې تاسو دپاره سپیس چې کوم دی دا پایتون کې الاؤډ نه دی. نو دې سره څه حل دی دې حل دغه دی چې ته به داسې ولیکې د سمپل هغه دا دی ته به داسې ولیکې چې فادر او انډرسکور او نیم انډرسکور او نیم او بیا به ولیکې امان الله. نو دا به ستاسو سره بیا پایتون چې کوم دی به وایي چې داسې صحیح زه منمه د تاسو سره نو دغه الاؤډ دی. په دننه او دوه ویریبلز که تاسو سره داسې یو ویریبل دی چې هغې کې دوه ورډ دي نو هغې په منځ کې سپیس الاؤډ نه دی. ها البته یو بل هم آپشن دی هغه داسې دی چې ته داسې ولیکه چې فادر او ته وایي چې زه سپیس هم نه ورکوم انډرسکور هم نه ورکوم نو ته داسې لیکلی شي چې NAME فادر نیم امان الله. نو دې دا مطلب شو چې تاسو سره دوه چایسې دي یو دا دی چې ته پکې انډرسکور وکړې او یو دا چایسې ته پکې کیپیټل لیټر نه سټارټ کړې. نو دغه چې کوم دا زموږ سره د نیمینګ رولز پایتون کې چې ته ویریبل چې کوم دي هغه کم نومونه ته په کېښودی شي او کم نومونه چې کوم دي هغه زموږ سره الاؤډ نه دي. آی هوپ چې تاسو ته دغه شیزونه چې کوم دي دا ټول کلیر شو او تاسو ته ویریبلز هم کلیر شو تاسو ته ډیټا ټایپس هم کلیر شو او تاسو ته د پرنټ او د ټایپ چې کوم میتھډ هغه هم کلیر شو. یو پیرې بیا به تاسو ته ریوایز کوم پرنټ څه کوي پرنټ چې ته څه هم ډسپلی کوې هغه تاسو سره پرنټ کوي او پرنټ کې که دننه ته اپوسټرافي کې دننه څه هم شیز ورکړې هغه به ډایرکټلي هغه څه شیز پرنټ کیږي. او که اپوسټرافي نه وي نو هغې مطلب به دی چې ته چېرته یو ویریبل نوم ورکوې نو ویریبل کې دننه چې څه هم سټور وي هغه به تاسو ته په سکرین باندې شو شي. او دویمه خبره ما تاسو ته وښوله چې ټایپ کې دننه ته د خپل ویریبل چې کوم نوم دی هغه به ورکړې. سپوز زموږ سره یو ویریبل دلته کې ما ولیکو چې نیم از ایکوال ټو 23 نو اوس زه دا ویریفای کول غواړم چې دا د څه ډیټا ټایپ دی. نو څنګه چې موږ ته پته د دې ډیټا ټایپ دی انټیجر خو زه پروف کول غواړم پایتون کې نو ته داسې لیکلی شي چې ټایپ نیم او چې کله ته هغه رن کې نو تاسو به وښیي چې د دا کم کلاس نه د کلاس څه ته وایي دا به انشاءالله موږ بعد کې وایو خو تاسو به وښیي چې دا کلاس چې کوم دی دا دی انټ. نو انټ موږ څه ته وایو انټ موږ وایو انټیجر څه په پروګرامینګ لینګویجز کې او هغه انټیجر چې زموږ سره دي 0 نه ونیسه پلس ماینس 1 یا پلس 2 یا پلس ماینس 3 دغه شان څومره انټیجر دي هغه دي. نو دا زموږ سره سو رولز هغه مونږ ووې. نو اوس په دې لیکچر کې مونږ دغه شیزونه ووې. مونږ ووې ډیټا ټایپس کم دي. مونږ ووې رولز فار ویریبل نیمینګ دا مونږ ووې.
نو آی هوپ چې تاسو ته به دا کلیر وي او تاسو ته چې ما کوم ډیټا ټایپس وښیولو هغه کې موږ صرف سمپل وویل هغه موږ وویل چې سټرینګ څه ته وایي موږ وویل چې بولین څه ته وایي موږ وویل چې انټیجر څه ته وایي موږ وویل چې فلوټ نمبر څه ته وایي نو دغه نه علاوه هم ډیټا ټایپ شته دي هغه به انشاءالله موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو دې ته موږ وایو سمپل ډیټا ټایپس او هغه چې کوم دی هغه لږ وندې ایډوانس ډیټا ټایپ دي هغه به هم مونږ انشاءالله وایو او تاسو ته به زه ښیم چې هغې څومره غټې فایدې دي او څومره خوند کوي چې کله ته ایډوانس ډیټا ټایپ یوز کړې نو دغه ټاپکس کې که تاسو څه مسئله نو تاسو کمنټ کې لیکلی شئ او یو په د لاست کې د لیکچر په لاست کې یو سجیشن تاسو ته درکوم هغه دغه دی چې همیشه چې کله هم زه کوم ټاپک هم وایم هغه تاسو ته یو چېرته نه یو بک ځان ته پیدا کړي چې هغه کې پایتن لیکلی وي او پایتن باندې چې کوم هم بک وي هغې سره تاسو هغه بک هم ریډ کوئ نو تاسو ته به دا ډېر زیات کلیر کېږي تاسو ته به ډېر زیات زده کړه کېږي نن دپاره ایډوایس نن دپاره مشوره دغه ده چې نن تاسو بک پیدا کې ځان ته په پایتن باندې سرچ کوئ په ګوګل کې صرف دا سرچ کوئ چې هیډ فرسټ سٹارټ پایتن دا یو بک نوم دی دغه بک ځان ته سرچ کوئ پی ډي اف کې به تاسو ته په اسانه باندې بلو شي او هغه ډاونلوډ کړئ هغه کې هم ورسره ګورئ نو نن دومره کافي و آی هوپ چې تاسو به نن زده کړه کړې وي زما سایډ نه الله په امان تاسو دپاره ډېرې ډېرې دعاګانې او ما هم دعاګانې کې یاد ساتئ الله حافظ